رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وای چې د کم انسان مقصد د الله رضای او الله تینا رضا شه کنه نو بیا رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې د الله ذات د طرف نه یو حدیث قدسی را نقل کوي وای زه به هغه لاس شم چې په کم لاس باندې به دی نیسل کوي هغه سترګې به شم چې په کوم سترګو باندې دی لیدل کوي هغه خپه به شم چې په کوم خپه باندې دی تلل کوي او که چېرته د مقصد دی چې ما خلق ته زما تعریف وکړي نو د خلقو سره د خلقو د تعریف نه ګوره هېڅ نه جوړېږي زما په خیال دا پوره صوبه دا پوره پاکستان دی تا ته خو وایي خو لیکن یو کپ چای تنه نه جوړېږي دا پورا صوبه رستا تعریفو کی خو یو کف چای تنه نه جوړیږي نو لهذا خپل ځان ولې د دقې بېماني داسې بېفایدې څیزونو دپاره خپل عباداتو هغه اجر ولې تباه کوو ځان له لهذا یو درخواست دا دی چې هر څه کوو مقصد به د الله رضایي خو زمونږ خلقو نن تصور چې کوم نه هغه دا دی چې خلق ته زما تعریف وکړي خلق ته اړو ستا تعریفونه کړي چې د چا دپاره یې کوې هغه خو دې ویني که نه د چا دپاره یې کوې هغه دې ویني زمونږ خلق نن هر یو کار چې کوي لکه مخکې زمونږ په دې کلي کې چې کوم نن هغه راشن تقسیمېده د فقراو د غریبانانو له چې کوم نن هغه به هغه د خرچې چې کوم نن هغه سلو غونته کې څیزونه به یې ورته ورکول چې کوم شی به یې ورکول ولا به یې ورسره تصویر وباسو ولا به یې ورسره تصویر وباسو لهذا زوام دغه د امداد په ځای باندې هغه غریب خو تاره ټولو نه زیات رسوا که خلقو ته یې وښو چې دی د دې مستحق دی دا چې کوم نه هغه دا دومره دا داسې دی صحیح شوه نو لهذا زما په خیال خلقو ته خول نه دي پکار الله دې ویني الله ستا د زړه د کیفیت نه خبردار دی چې ستا په زړه کې دننه څه دي د هغې مطابق په الله اجر درکوي نو لهذا